بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ما یوجب الاغتسال. فصل په یغه شای بیان شي چې هغه څه کوي واجبای غسل، یعنی د په دغه فصل شای د یغه شای بیان کیږي چې هغه بند په وجه سره غسل کیږي، غسل واجبې دي. یفترض الغسل بواحد من 7 اشیاء، وی چې واجبېږي تشای غسل فرض شي غسل په 7 شای سره، بواحد من 7 اشیاء په دغه وې شای شي کا یو شای ملاو شو منده شو نو سوي نو غسل به فرض کیږي. اته دي خروج المنی الى زهر جسد، خارجدل دی معنی دو الى زهر جسد اغا ظاهر جسم دا، اذا انفصل عن مقره چې سمال دروزی د خپل د کارور زوینا د کیم چې د اصل شي زوی د یغه استعمال دا معنی روزی نو سو شي د صورت شي بشهوت من غیر جماع، په شهوات سره کا بغیر د جماع یعنی مباشرت نه بغیر مباشرت نشو خود شدی هغه شوق ته او شهوت ته نو کا په دغه سره دغه معنی روزی نو سو کېږي دغه بندې بیا غسل فرض کېږي. ایس وی چې څه دی یو سړی ده یو خپل داسې وکړه چې خپل وځي هغه چې کوم دا خاص چې کوم دا هغه سوکل د شهوت په ټیم باندې چې مې د معنی چې کوم دا بهر خارجه نشي او لږ ټیم بعد سوکل نو چې دا شهوت ختم شو نو چونکه هغه شهوت په دوران شي د معنی جوړه شوی و یا شوی و نو کدی نه بعد به سم د معنی خارجه شو نو بیا هغه حکمي په د باندې غسل واجبي. اس که د معنی سره د بغیر د شهوت نه وروتله شهوت نه و ټیکلا یعنی څه بیماری دو څه مرض ده یی داسې مثال چاو ولې غشو دیغه وجنه دی تکلیف دی وجنه هغه معنی خارج اخلا بیا ترې په دغه صورت شي غسل واجب دی چې د معنی خارجول پر هغه شهوت دا هغه ضروری ده. بلا خبره ایس یو جنبی شخص یغه د پیشاب نه فراغت نه بعد غسل وکړو خو ایس لیاتر ایسا پیره د چې کیم هغه غوښه کیم د شهوت ته یا جوش کیم د اخر دغه څه بکی ده د غسل نه بعد د نه بیا هغه معنی خارج شو بیا د بندې بیا سي د بیا غسل کوي ځکه چې په د بندې بیا غسل وچیرې هغه مخشنای غي چې کیمو شو کا ختم شو او اینه بعد سورله د معنی خارجه شو نو په د بندې تدې په د بندې شهوت چې کیم د هغه غسل بیا واجب نه دی. وتور خشفتن و پټول هغه غډول د شحفې دی پټول یا غډول وقدرها من مقطوعها او قدر یې صدا میغه سمردا مقدار دمردا چې هغه سمره پیره د سرمن نه کټ شوی نه ساري من احد سبیلین په دوی لاره دی وی شي د دوی لاره ادمي نه حین د سړی یعنی د سړی د انسان چې کوم دوی لاره دی فرض یا ورسته طرف نه دخول وشل په مقدار سمره او مقدار د کټ کړي شوی حصہ راځه خشفه داخله لا به د بندې بیا سکی په د بندې دا غسل چې کوم دا فرض په دغه صورت شي. ایس د خصفه پټول غډول د ترې دغه په دغه صورت شي کا انزال وشو معنی خارجه شو کنه وشله چې سماله خشفه په پټه شو یعنی خشفه غډه شو نو په دغه صورت شي بیا ترې بیا غسل چې کوم دی واجب دی د معنی وتل هغه سدي هغه بالکل یا او ضروری نه دی بیا. او په دغه صورت شي کچیره د غاز لاوته شو دی هم جین سره نو فاعل مفعول دوړه چې کوم دی پیغه دوړه بندې غسل چې کوم دی افر دی
و انزال المنی واغه انزال دی منی هغه خرجدل دی منی به وتن میتن چې مړی سره او بهیمتین یا زناور سره یعنی زناور سره او کړل یعنی فعل یو کو بات خو یو کړل وته سره وکړه یا زناور سره نو چې سپری سشوي انسان نه شو د مر پیټ چدا د مر پیره دا غسل چې کوم دا نه فرض کیږي یعنی یو سړی دا یا د مړی سره یا د زناور سره سوکل هغه وته وکړه چې دغه د پر شغه د غسل فرض کولو پر په دغه صورت چې انذار فارغه ضروري ده نو چې سپر انسان نه شو معنی خرج شوی نه نمره په د بند ترې په د بندې غسل نشته دي ووجود ماء رقيق ومن دول اغا نرمي بيدي بعد نوم ورسته د خبنني سباندا د یو انسان د خب نرچیک شو به د اغا لم غيو ګړو یبې من دې کړلې هغه نرمي یبې من دې کړلې نو سدې وشي اسلام یکون ذکره منتشرا یک صورت شي چې نه وذکر منتشر یعنی ویلوړ نو دا ذکر یې قبل النوم مقصد خیبنا به کچيري د مخن د خیبنا مقصد د دا ذکر دا ویلوړ نو سدې وشي چې د دایبه من دې کړلې به په دغه صورت شه د باندې چې د باندې به د باندې چې د باندې غسل واجب وي ووجود من دول دی بلا بللن بغیر دی نمینه یعنی نمی نکړه مینده ظنه منیا و دا د ګمون کو چې دا څه د منی دو بعد افاقته ورسته د ټیکولینا یعنی ورسته د من سقرین و اعماین د بهوشی یا د پاگلتی د نشی یا د بهوشی نه پاده د سوګل اغازوی لین مندک سکیم زوی و پردگی و تشای و اغا د سوګل عدلین مندک نو د دغه نه خلاص اولینه بعد یعنی د دې نشینه بعد یا د بهوشی نه بعد دا خیالو کو چې د خود شدی معنی دو بیا په دغه صورت شات شدی په دغه صورت شه په د بندي غسل چې کوم دي افار دي یعنی یو سړی دا سوشل یو د بهوشی د نشه ختمول نه بعد خپل کپڑے باندې سوک نمی مندا کړل نو د داخل سوچ چې د خود شي د خو معنی دونه په دغه صورت شه د سګي په د باندې غسل واجب نه وبحيز ونفاس ودخائز ودنفاس نه بدا ولو حصلت الاشياء المذكوره اگر چې د حشینه د حاصل شوی د ذکر کړي شینه تحصیل قبل الاسلام مقصد اسلام نه تخصیص او نفاس شو نو دا شینه د اسلام نه مقصد وي اس د اسلام ورو به د سوګي د غسل کې فل اصح د صحیح کول یعنی د حیض او نفاس ختم شو نو دینه بعد چې غسل کول دا فرض دي اگر چې دا شاینه چې د اسلام نه مخکې ته حیض شو د نفاس شو نو چې سمال د اسلام مذهب ترګټ شو نو د پر غسل کول د کوم دي دا واجب دي مطلب دا چې یو کافر ده چې سمال د مسلمان شو په حالت جنابت شو بیا د باندې غسل کول څه فرض دي ویلې چې منځه کوله په وخت باندې پوکي دا ضروري ده او حالت کفر شه جنوبي حالت کفر په حالت شه د جنوبت نه غسل نه کول دا مطلب دا غسدا نه کسړای چې دغه په جنابت شي و دیو جن چې سمال جنابت باقی دا بیا د غسل کول تاثیر فرض دي ويفترض تعصيل الميت كفيه ومړی ته غسل ورکول دا فرض کفایه دی یو کاس او غسل ورکول په دې باندې څه په دې باندې ټوله بریو زما دی یک ټوله غوړه خلاص دو بل فصل
غشرة الاشیاء لا یغتسل منها غسل د یغه لاسې شي چې یغه په وجه سره یعنی غسل نو فرض کړي نو واجبېږي د یغه لاسې شي بیان چې د په وجه سره دی په وجه سره د غلاسې شي په وجه سره سکیری غسل نه فرض کړي مذی و ودی مزید و ودید و اختلام بلا بلن و اختلام وداسې چې دای سي دای وچی دته د نامې نه مندلې و ولادت من غیر رؤیت دم و هغه کېدل دی بچی دی خو بغیر لیدل دی وینه نه یعنی وینه نه ولله بچای پیدا شو خو وینه نشته دونه د سی په دختم شه غسل نه دی فرض بعد الصحیح برسه دی پیدا کول دی بچی نه مدسه د صحیح کول د صحیح مذهب ده و ابلاج بخلقه مانعه و ابلاج هغه لیمول دی کپڑے دی پتش باندې په هغه ذکر باندې به خرقه پټول دی یا مول دی کپڑے دی به خرقه کپڑے سره مانعه چې دا منې کوي من وجود اللذت هغه من دول دی لذت یعنی چې سمونه په ذکر باندې کپڑا وغړې به کاسې شي بدل شي په دغه صورت شي بیا څه دی به د شهوت د لذت پته نه لګي نو دی وجنه د شهوت منې پر د لذت منې پر کپڑا بولې ولې وی مې په ذکر باندې نو په دغه صورت شي یا څه کیږي هغه یغه سکیری غسل نه فرض کیږي وحقنات وحقنا کولی حقنا تشته حقنا دغه چې دا بنده سوشي میتیازي بان شنو د پرسته کې هغه باتی استعمالېږي باتی غړول لته دغه پوغ باندې دا غسل نو فرض کیږي و ادخال اصباع ونحوها في احد السبيلين وغړول د ګوتې دي ولدغه سکوته ونده بل شي من احد السبيلين دوی لار دی بینه نه دوی لار دی بینه سوکل ګوتې د گاډي پلینو په دغه صورت شي یا دغه ونده بل شي غړول په دغه صورت شي به غسل نو فرض کیږي ووتين بميتين او بهيمه ووتي کول سره ور سره او ميتين و د مړي سره من غیر انسان بغیر د انسان نه انسان نو شو قوتي وشو نو په دغه صورت شي به غسل نه فرض کیږي او اصابه بقر لم تزال بقرتها و هغه جمع کول نو صحبت کول د بقره سره چې په یو صورت چې د بقرات پرده چې کوم د هغه سوشي هغه دغه سه برقراري بقرات پوتې شي او بقرات پرده چې د اپرې نشي بغیر انسان بغیر د انسان نو شو پرده نشته پرې نو سوشي په دغه صورت شابه بیا بیا هغه غسل چې کوم دی هغه نه فرض کیږي دا غنن دوه فصله مې جوړ یو هغه شی چې هغه باندې سکی هغه غسل فرض کوي په اسره په باندې باندې غسل فرض کیږي نو هغه شی نه مې جوړ او یو ویغه نه بعد هغه سات شي نه وي نو من داس شي نه وي چې هغه په سره بیا سکیږي بیا غسل نه واجب کیږي نه فرض کیږي نو سات شي نه هغه وي چې په سره غسل فرض کیږي او 10 شي نه هغه وي چې په سره غسل نه فرض کیږي